السلام علیکم زه یې ظاهر شاه تاسو ګورئ انصاف نیوز نن نا شپږ میاشتې مخکې په نیراړ شه په یو کیر باندې حمله وشله چې پاشه یو کس مړ شو یو زخمی شو یو غوا شو امید ده چې موږ بچای و ان شاء الله ډیر زر روشي ان شاء الله قوم ته ډیر زر خوش خبري سناو شي چې امیر نه یو کس غوا شو دا غوا چې کېږي دا قانون څه سازو شته کنه شته ا وړکا چې تیم دا نن خپل کېرتا روغای امیش د وړکی سره معلومات کای چې دا سرانګ روغای او په د سره تکلیفونه تیر شل دا سرانګ شوی ارسي چې مې د سره وژغړي بیرز د سره معلومات کای چې دای د دوغزوی نه چې دای خواش امیر سره معلومات کای دی وی خبره چې پیش په دورې में سم تکلیف تر شو دا چې میر تو سے مکمل پته کیسه خبر کو امیر د سره معلومات کای چې دای سوې السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ته میر دا تیم چوال خو د تاسو کوم چې دا په دغه کیسه شه تو سره دی ډیر تاونو کو ډیره خورید سره وکړه تیم مشرون دا غونجه مشوي وي اس اول خو ته د خپل قوم ته سم میسج ورکوي فرست خو زه کینان د فرست ګورنمنت ډیره زیاته شکریا ادا کوم او ریلی اسپیشلی ډي آی جی صاحب او ډي پی او صاحب دغه دوی ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې په حوصله افزای باندې په حوصله سره دی چارو حوصله او یقینا د میرول مسله ډیره سیریس اوستا کني دا مسله نه ډیره زیاته غټه مسله جوړیدله یغه نه باز خپل قوم ټول مشرونه امو سمرا فیملی ممبرز دی هغه او هغه نه بعد باقی چې ناس تیم مشرونه په دغه خبره شي منغوړی شل یا په دغه خبره باندې وژغېدل دغه ټول مشرونه زی یقینا ډیر زیات شکر گزار یم هغه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې ډیر په حوصله سره او زی یقینا خپل بچایو غنل او بار بار ودی دا ویل چې مش خپل کېرته لوړ شي یقینا د میش خپل بچینو ته وګوري نو تو پر درشه نو هغه د وجه دی په خپل حوصله سره او یقینا سټیپ ډیر مزدور وخت په میډیا په ذریعہ باندې په هر طریقه په جرګې باندې یا خبره شیر کړه او میج موجود مسله مخشه بتلا هر درې ته ورسوله د میژ یو د تاسو ټیم دا ډېر غاټ کوم دا او ډېر عزتمن کوم دا چې کله داسې مسله جوړه شي به تاسو کوم په ودرېږي غونډ مشترکه بیا مسله حل شي به د نن چې ته د ځای نو شي دا یو تاسو کوم په ودرې د مسله تاسو ولسناس حل شله ایست میژ د عوام چې د دالش کې د محسوسای د دی تا کې ساده واضحه کو بشتا چې دای سیستم غواشه په هغه نه بعد تاسو معلومات ته چې چیرې ول وسرانګ وشل چې د شپې مونږ په نایټ باندې 9 بجې مونږ خپل جامه کوي دغه ځای نو 9 بجې مونږ جامه وکړه هغه نه بعد دی رغول په مونږ باندې اٹیک وکړو تقریبا 20-22 کسان وي او اٹیک یو کو هغه نه بعد په غاښه مو یو کزن وفات شو شهید شو او هغه نه بعد یو پکې زخمی شو یو بل پکې ولګي د غاز زخمی شو دوا پکې زخمی شول هغه نه بعد مې ابو پستول باندې په سر باندې وګوي اغاز زخمی شو هغه نه بعد د دوزینا ګاډي ته چیک کړه هغه کړه او د سایډ ته بکهلی سایډ ته او بیا هو به پلیار کې ماته سترګر بان کړي هغه نه بعد خو به نور څه پته نه لګیدا او یقینا چې ډیر زیات شیلینګ یو کو ډیر زیات پلیار شیلینګ کو دا ډیر زیات فایرینګ کو او ډیر یقینا 30 دیش ته چکله ورا سولې یو زوی ته تو ورا سولې صحیح شو به ازوی کا د خلق سرانګي مسلمان وی کنټرول چل منځینه او د سینا ست طریقه پته لګیدل چې تیم خلق تی وتیمه تر وړي یاره نی په مو باندې خپل منځینه کړی دی او نه د دې څه پته لګیدا ځکه چې زه په یو کمره شه باندو مو لوس په شت کړی و او سترګې مې باندې بالکل په کاټ شه پرې متحس معلومات نه کړي په داسې تیو والے داسې تکلیف ته تر کړه دا چې تو لیا والا یا داسې کیسه تکړی یا داسې د شید شای در کړی بالکل یا چې سمره دیر سره کوله تکلیف ور ترسو او هر ترسوله یا دا ظلم یې سره کړه دا او کویا خو یقینا مو سره د توسه او د کلی عوامه او د میرو پلور هغه دا غونه وي او د الله پاک سپیشلی مدد چې دیا ظلم مو ته ډیر عمل نه رسید انسان چې تیم په کله په تکلیف روشي ته خو داسې په تکلیف راول چې ته د معلومات کړي چې مو بیا تک نشتا به تو پروډوسر د خپل میر پلور د پورا یا د فیملی د پورا تاسو تو پروډوسر سودا سه کې سارتلا سر تاسو ته پته یې نه یقینا مو تقریبا 10 دن پیرا کېدل چې پاکستان ته راغلم زه خپل میډیکل سټوډنټ یې راشیا کې
نو ما فرست ایئر کلیر شو نو ما ویکیشن وی 3 ماه څه پغه کې زه راغلم دلته ما 10 دن پیرا شوی هغې نه بعد ما مور دا ډېر خوښ شو چې زه دا یو عید هغې سره تیر کړم نو چې کله زه اوچت کړم او دا مسله جوړه شوله نو پیک ټایم کې ما دا ډېر خوښ شو چې دا یو عید مې مور سره تیر کړه او بیا عید پکې لاړ او بیا به ما اخري کې دا ډېر خوښ شو چې یو ورخلی بیا خپل فیملی سره ملاقات وشي او بیا یو زندګي ته ملاو شي یقینا ځکه چې ما خپله ډېر محنت کړو او بیا بېګناه وړنه ناانصاف او بېحد ظلم و ته چې کله د دو زوی نه غوا شوې د هغې نه بعد تی داسې توبندې کړي دي چې دا ته په یو زوی شوی که چیرې چینج کولی یا نه سره داسې وه چې تقریبا داسې 10-15 دینه تېرې شولی هغې نه بعد بیا زه یو زوی نه په ګاډۍ کې شپې اوچت کړ او 10-15 منټ مزال مې په ګاډۍ شوی کړو بیا بل زوی ته یم مطلب لکه مو په ډېره زوی مې ټایم ډېر که چینج کولی ټایم سره چینج کولی جی و هغې نه بعد چې چا غوه کړی وی دا زبان یې تیم کو پته لګېدله چې دا تیم کوم ول خلک جي زبان خو ما سره خپله دی زیات پېښوري زبان کو او مطلب کله کله دی خپل زبان چې کوم وزیرول دغه نه یوز شله او زیات ما سره پېښوري زبان کو وزیرول زبان یا کو کله کله نه یوز شله کسان ډېرې که بدېدل کسان د پته هم ورته نه لګېده که نه ځکه زه یوې کمره شه باند سترګې باند وې خو چې کوم کس مې ماته مړي وروړله هغه اواز نه دا مو مخصوصوله چې مطلب مو ته صرف هغه یو کس تللی هېڅ چې تیمه ته راغلی دا کیسه مکمله کلیر شله یا هو مسله کلیر نه ده خو انشاءالله هېڅ به کلیر شي کلیر وشي ته نرسته دا عوامې ته چاته څه ویل غواړې یقینا زه د عوامې د خپل کلي یا د ټول باني د ټولې مشرونې ګورنمنټ د هر ادارې انټیلیجنس څومره ادارې وې د هغې سی ټي ډي ایم آی ایس آی آرمي پولیس ډي آی جي ډي پي او ډي ایس پي سپیشل ډي آی جي صاحب یقینا ما سره ډېره قرباني کړې ده د فرست سټیپ هغه واخیسته ده او بالکل یې په شتې په طریقه باندې سټیپ واخیسته ده هغه زه یقینا ډېر زیات شکرګزار یم او د ټولو مشرانو ډېر زیات شکرګزار یم او یقینا د دې مو سره ډېر مدد او ډېر زیاتې دواګونه ورشي او هر یو انسان مو شه دوا کړي دو د خپل کلی خلک ډېر زیات مدد سره ډېر دواګونه ورشي کړي او د انصاف نیوز چې دا دی میر مسله مخشه ادارې ته ورسوله او په دا باندې یو سټیپ واخیستو او دا مسله هغې په وجه نن ادارې ته ورسوله شکریه تاسې دا ولیدله چې د تیم خبرې تیم تکلیفونه په تېر شوي دي تاسو ته بیان کړله و دای د خپل قوم او د حکومت دای ډېره شکریا ادا کوي او مش تیم خپل تیم پروګرام اثر ته ورسېده زه ظاهر شاه مو سره کیمرامین ده اسد السلام علیکم